دا نه دا غفلار چې دی ثابت رحمت الله علیه هغه داسې یو نیر باندې ناست دی او دس کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والد ګرامی ناست دی او دس کوي دیکھ یو مړه راغله داسې بس کوږي او هغې وخوړه لکه وایي چې یاره دا مړه خو ما وخوړه دا خو چېرته دی اونې به راتلونکي دا خو پردي شي ما وخوړه حرام مال دې ګېډې ته لاړ راځه د دې نیر په غاړه روان شه چې د کوم ځای کې اونه د سیب د مڼې اونه وي هغې نه به راتلونکي د هغې د مالک نه به تپوس پاک خلک وو مونږ خو د خلکو د بوجو د راشدو پروا مې چې دا حرامه ده لا واته میله مزل یو واته میله مزل چې وی کې یو باغ دی دا مڼو د سیبانو او د هغې هغه خاپونه چې دي نیر کې راځوړل پېښ شو چې یاره دا مڼه هم د دې نه راپورته ورغې د مالک تپوس دوی د باغ په میز کې ناست سلام یې واچوي ځوانه څنګه راغلې د امام صاحب پلار ته وي ثابت رحمت الله علیه ویجی زه خو د ډېر لرې نه راغلم د څومره ما خو واته 10 کیلومتره میلیونه مزل څه دپاره راغلې وي یاره او دس مې کو یو مڼه را روانه وه هغه مې وخوړه اوس خفه یم یاره ډېر ټیم مې وکړې خو هغه بار ته روځي نه لکه مې نور څه شته دی نه نو دې دپاره چې یاره ته ما ته معافي کوه چې زما دا ګېډه کې دا شی حرام دا حلال وګرځي لکه وایي چې یاره خلک راځي او زما د باغ نه مړي شو وي او دې دومره د لرې نه راغلو د دې شی تپوس دا خو نیک سړی دی نو ورته وي زه تا ته دا مڼه معاف کوم په یو شرط سره وي څه شرط وي زما یو لور د هغې سره به نکاح کوې واده کړي وي زه ډېره ښه ده وي نه واوره زما لور څنګه ده وي په سترګو ړنده ده په سترګو ړنده ده په غوږونو کڼه ده په لاسونو شله ده او په خپو ګوڼه ده او په سر ګنجې ده او په ژبه ګونګی هم ده امام صاحب پلار وایي چې دا څه په مصیبت باندې واوښتم یاره وی خدا زما دا لور په دې صفاتو باندې په ژبه ګونګی ده په سترګو ړنده ده په سر ګنجی ده او په لاسونو شله او په خپو ګوډه او په سر ګنجی ویښتې نیسه خو دا قبلې خو په خطا ته انار به هم ورننه به وي زه ډېره ښه ده بس نکاح وشوه چې کله اوله شپه امام صاحب پلار کوټې ته ورغی یو ډېره ښکلې حسینه او جمیله جینۍ ناسته دې را واپس وي راځه وي ستا پلار خو ما ته چې کوم صفات بیان و په تا کې نشته وي او زما پلار ویلو چې په سترګو ړنده ده وي ځکه ما په ټول عمر کې چېرته پردي سړي باندې نظر نه دی لګېدلی ځکه د په سترګو ړنده زامان یو ځل د نبي علیه السلام مجلس کې تشریف فرماو یو حدیث یو ځل د نبي علیه السلام مجلس کې تشریف فرماو یو حدیث دی د بل وخت دی وخت کې راځي نبی علیہ السلام تپوس کی چې بهترین زنانه کومه ده دی وخت علي صاحب ته ویلار شو براوړه علي صاحب کور ته راغی بیبي فاطمه ته وی رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام مجلس کې دا خبره چلیږي تپوس یې کوي چې بهترین زنانه کومه ده څوک سوي خو نبی علیہ السلام وی چې دا خبره سکینه څه سوي وی زه دا ویم چې بهترین زنانه هغه ده چې دې پردي سړي باندې نظر ولګي او نه د پردي سړي په دې باندې نظر ولګي دا بهترین زنانه علي صاحب چې لاړو به یې وړي نبي علیہ الصلوۃ والسلام دې زه وویل چې وی ووایه وی بهترین زنانه هغه ده چې په ټول عمر کې پردي سړي باندې نظر ونه لګي او د اجنبي پردي سړي نظر په دې ونه لګي دا بهتر وی دا جواب څه وکړو وی دا بیبي فاطمه وی الفاطمه جزء مني چونکې فاطمه زما د بدن ټکړه ده ځکه دا جواب یو نو زما پلار چې وی چې په سترګو ړنده ده زما عمر کې په پردي سړي نظر نه لګېدلی او نه زما نظر په ما باندې د چا پردي سړي نظر لګېدلی خلک وی دا چې په سترګو ړنده ده وی زما اواز چا نه دی اورېدلی زما اواز څه پردو خلکو ځکه خلک وی چې دا په ژبه ګونګی ده ما د چا خبرې نه دي اورېدلې ځکه خلک وی چې دا په غوږونو کڼه ده زما د سر ویښتو باندې د چا نظر نه لګي ځکه وی دا خلک وی په سر باندې ګنجی زه د کور نه بار ته وتلې ځکه خلک وی چې دا په خپل باندې ګوډه په لاسونو شل او د هغې نه خدای پاک بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیدا کړ
زنانه داسې ولې به امام صاحب نه پیدا کی پس پر بذاتی دینی طریقت دا کله دینداری پکې وی داغي اثر پچا باندې بیا په اولاد باندې دین پکې وی داغي اثر بیا پچا باندې وی اولاد چې کله دین پکې خاوند ته مثلا پیش کی په خطرې کې سره پیش کړي د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه